علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم ابوبکر بختیار خان دی او کتونکو چې تاسو څنګه کتې شئ موږ سره دوه میلمانه راغلي دي، محمد اسد الله بختیار خان او ریان علي شاه. نو زه به تاسو سره په دې کې دې دواړه د دې د رایګانې اخلم، د دې د اختر بارې څه رایګانې دي. موږ به تاسو ټول نه پهلې به موږ د اسد الله بختیار خان نه د دې رای تپوس کوو چې د اختر بارې کې څه رای دی، دې چاته عیدي ورکړې ده یا میلاو شوې ده ورته که نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانو محمد اسد الله بختیار خان دی. ټول نه پہلے بتا محمد ابوبکر بختیار خان ډیر شکریہ ادا کوم چې مالا اجازه دونه ټایم راکو چې یو انټرویو نه واخلي او بالکل مالا مشق زما مشرانو یې را کړې ده او ما نور نه ور کړې ده. جزاک الله. تاسو ته تاسو کول غواړم تاسو روزي نیسلې دي؟ ما 2 روزي نیسلې دي. شکر الحمدلله. تاسو باندې فرض هم نه دي خو ډېر زیات ښه خبره ده. او بل مونږ به اوس مخکې ځو ریان علي شاه نه د دې رایې به تپوس کوو د اختر بارې کې، دې ته عیدي میلاو شوې ده که نه؟ جزاک الله. او چې ماته عیدي میلاو شوې ده. اختر یو د خوشحالۍ موقع ده، د هر غون ماشومانو دپاره د کشرانو دپاره مشرانو دپاره هم ډېره خوشحالۍ موقع ده. کشرانو ته پکې عیدي میلاویږي، مشران پکې خوشحالیږي، خوشحالیانې مناوي. او ماته عیدي میلاو شوې ده. پکار دي چې یتیمانانو ته مونږ عیدي ورکوو ځکه دای رشته داران نه وي، غون خلک ورسره رشتې ماتې کړي، د مور پلار سایې نه محرومه وي. نو پکار دی چې مونږ هغوی ته هم عیدي ورکوو او کشرانو ته هم ورکوو، خو زیات حق د یتیمانانو کېږي. بالکل تاسو ماشاءالله ډېر ښکلي هغه وکړو، خو د یتیمانانو بارې کې به زه تاسو غونډو ته هم ویل غواړم چې د دې اساس سپیچ ورکړو، تاسو هم پرې عمل کوئ، یتیمانانو ډېر مدد وکړئ. خو که تاسو سره غټ شئ انشاءالله تاسو به په دې خبرو عمل کوئ. انشاءالله که الله پاک ژوند راکړو په دې خبرې باندې به عمل کوم او کوشش به مې چې په دې خبرې باندې عمل وکړو. او تاسو هم کوشش وکړئ چې یتیمانانو ته عیدي ورکوئ او خپل کشرانو ته هم عیدي ورکوئ. څنګه دې تاسو غونډو ته ووایي چې ورکوئ نو تاسو هم ورکړه کوئ. تاسو لږ مونږ به د دې ډېره مننه کوو چې دې دواړه رالل. او تاسو به زه یو خبر تپوس غواړم، تاسو څو روژې نیسلې دي؟ ما الحمدلله غونډې روژې نیسلې دي. زه به د دې دواړو ډېر یو ځل بیا د دې دواړو شکریه ادا کوم چې دلته کې رالل. او مونږ به انشاءالله تاسو سره کو ژوند وو، مونږ به تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږو. والسلام، جزاک الله.